مخ مبارک دی. څه شی دی؟ مخ مبارک. محبوب مخ څنګه و؟ توجه وکړئ، بالکل په کلاره کې نشته ضرورت، بالکل ساده خبرې به کوو انشاءالله، تاسو زړه پورې به تر رسي انشاءالله. محبوب مخ څنګه و؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات کې دا حدیث موجود دی. سورلسم سپوږمۍ راخته ده. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمای زما آقا سره جوبه اغوسته و یمنی، وای ما به کله د محبوب مخ مبارک ته وکتل او کله به مې سپوږمۍ ته وکتل. محبوب فرمای چې ای جابر بن سمرہ څه کوې؟ ما وی قربان زه ګورم چې سپوږمۍ ډېره ښکلې ده که تاسو ډېر ښکلي یې. سبحان الله. وی نبی علیہ السلام راته وخندل چې ها جابر اوس ته څه نتیجه اخذ کړه؟ مې چې قربان زه په دې نتیجې راورسېدم چې تاسو له سپوږمۍ نه الله ډېر ښایسته پیدا کړي یې. وی هغه څنګه؟ وی هغه داسې چې په سپوږمۍ کې ټکي دی او ستاسو مخ الله له هر قسمه داغ نه پاک ګرځولی. په دې وجه سره خو حضرت حسان بن ثابت فرمای واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فرمای قربان یا رسول الله زما سترګو تر نن پورې ستا شانته ښایسته سړی نه دی لیدلی، او قربان یا رسول الله ستا په شان ښایسته چېرته تر نن پورې مور نه دی زیږلی. فرمایي خلقت مبرم، ته الله له عیبونه داسې پاک کړې کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کې تا الله ته وی چې الله ما داسې جوړ کا، ما داسې جوړ کا، ما داسې جوړ کا. تا الله ته وی او الله ته اکه شانته جوړ کړی. او سوره ضحا یو تفسیر علماء کرامو ووري پس له ګلدسته کې ځای ورکې دا بیان کړی دی. فرمایي چې والضحا نه مراد د محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم علم مبارک ته، علم مبارک ته. او فرمایي واللیل اذا سجا، سجا نه مراد د محبوب زلف مبارک دی. زلف اوس د زلف باندې یو ځان له یو غټ تقریر دی چې زه اوس درته شروع شوم. زلف باندې به یوه خبر درته وکړم. شاه ولی الله محدث دیلوي رحمت الله علیه فرمای زما پلار شاه عبدالرحیم یاد وساتئ، دا خبرې زده کوئ، خپلې عقیدې او د محبت خبرې. شاه ولی الله هغه هستی ده چې د قرآن مجید اول فارسی کې ترجمه لیکلې ده، اول په ځمکې مخ فارسی کې ترجمه شاه ولی الله محدث دیلوي لیکلې ده. دی د خپل پلار واقع لیکي. فرمای ما پلار ما ته وی چې زه بیمار شوم، سخت بیمار شوم، په دې کې مې سترګې لاړې. توجه وکړئ، ډېره ښایسته خبره ده. سترګې مې لاړې وده شوم، په دې کې حضرت شاه عبدالعزیز محدث دیلوي رحمت الله تفسیر عزیزی چې چا لیکلی دی، هغه ما ته په خوب کې راغی، هغه ما ته په خوب کې راغی، هغه ما ته وایي بچیا الله به صحت درکړي، خو تا چې دا کم طرف ته خپې دي هغه طرف ته الله محبوب تا ته را روان دی، ستا عیادت ستا بیمار پرسی کوي. سبحان فرمای سترګې مې را ویښې شوې، یو کس ته مې اشاره وکړه، ډېر کمزوری یم، غږېدی نه شو، زما خپې بلې خواته کړې. لږ ساعت بعد مې بیا سترګې لاړې، څه ګورم چې الله محبوب ما خواته تشریف راوړل. ما خواته تشریف راوړلو، زه یې خپل غېږ ته کړم او د خپلې سینې مبارکې سره یې زه ونیولم او د محبوب ګیره مبارکه چې دی په ما په دې مخ باندې پرته وه. دا لږ تصور وکړئ څومره خوند به کوي چې محبوب خپل عاشق خپل غېږ کې نیولی. فرمایي محبوب راته وفرمیل چې ای شاه عبدالرحیم بچیا سید دی آل رسول دی، خفه کېږه مه، الله به تعالی صحت درکړي. وایي چې محبوب سینې سره ونیولم، ما په زړه کې دا خیال راغی چې کیدای شي ما ته د ګیرې مبارکې چېرته یو دوه درې ویښته راکړي نو ډېره غټه سعادت خبره به وي. وایي محبوب په دې کې په خپل مخ مبارک باندې لاس راکاږلو او درې ویښته مبارکې په لاس کې راغه، ما ته یې وفرمیل ها شاه عبدالرحیم ته دا خوښوې نو دا واله. سبحان الله. وایي چې وامې خیستل، اوس مې په زړه کې دا خیال راغی چې ګورې دا ویښته خو اوس دا خو خوب دی چې زه پاسم دا به نه او زړه مې دا غواړي
دا شاه ولی الله محدث دهلوي خبر درته کوم د خپل پلار واقع او کچا ډیره سودای بیا راشي ما سره والا ارزښت وای زړه کې مې دا هغه راغی چې دا خو خوب دی چې پاسه څه بنئ وی محبوب چې تشریف وړو راته وی خندل او وی فرمایل ای شاه عبدالرحیم خفه کېږه ما بالغ لاندې مې درته کېښو چې سترګې دې پورته شي سترګې وغړوې بیا بالغ اوچت که ور لاندې به پراته وي شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه الله فرمای واللیل اذا سجا ما دې ستا په عنبري زلفو باندې قسم وي دا څنګه ویښته دي دا څنګه زلفې دي فرمای چې وامې خیستل وی توجه وکئ فرمای د هغوی ما څو درې د نبی علیه السلام ویښتو مبارکو درې معجزې مې وکتلې یوه معجزه به دا وه چې دا ویښته مبارک به پراته وو خو کله به چې محبوب باندې درود شریف ویلو شروع شو دا ویښته به په خپل ځای داسې ودرېدل دویمه معجزه د دې ویښتو دا وه وی دا ویښته درې کسان راغه لکه څنګه چې نن موږ ته خلک خبرې کوي که نه دقسې درې کسان راغه وی چې دا څنګه کیدای شي چې په خوب کې ویښته ورکړه اوس ده سره ویښته دي هغه دي وی هغوی وی چې موږ دا نه منو خبر مناظرې ته راغه بیان ډېر اوږد شو شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه فرمایي توجه وکئ په زړه ګلدسته کې ځای ورکئ ګور ایماندارو وی ما ورته وی چې راځه پته به ولګي وی هغه درې واړه ویښته ما را وباسل بهر صحن ته غرمو ته فرمای بالکل آسمان شین و یوه ټوټه وریځ هم نه وه پې خو چې دا ویښته مبارک مې راوباسل فورا الله یوه وریځې ټوټه راولېږله په موږ باندې سوری یې کړلو فرمای په دې کې یو کس وی چې دا یو کس توبه وباسله دې دوه وی چې دا خو اتفاقي وشول بیا مو دننه کړه بیا مو روباسل فرمای وریځ نه وه چې ویښته مبارک مو راوباسل بیا الله وریځ کړه دویم هم توبه وباسله دریم یې دا اتفاقي خبره ده بیا مو دننه کړل بیا مو روباسل فرمایي چې د محبوب ویښته مبارک مو راوباسله الله رب کریم په اسمان باندې بیا وریځ راوستله فرمایي دریمه معجزه د دې ویښتو دا وه چې ما یوه ورځ ټاله کولاو کوله په کوم صندوق کې چې دا ما ویښته ایښودي وه توجه وکړئ لږې خبرې مه کوئ ډېرې ښکلې خبرې دي ایماندارو په کم صندوق کې په کم بکس کې چې دا ویښته مبارک پراته و هغه ټاله نه کولاو کېده چابي مې ډېره تاو راتاو کړه وایي بس په دې زړه کې مې دا خبر راغی چې ما ته داسې ښکارېږي چې په دې کې څوک ناپاک سړی دی دې له وجې نه دا ویښته مبارک زیارت مونږ نه شو کولی فرمایي ما خلکو ته وي چې تاسو مهرباني وکئ او لاړ شئ د ویښتو دپاره غسل راوکئ غسل راوکئ وایي ټول لاړل غسل یې وکړل او چې غسل یې وکړل او بیا راغه نو په ډېرې اسانۍ سره هغه ټاله الله کولاو کړله او مونږ زیارت وکړو دا د محبوب ویښته مبارک دی چې الله فرمایي واللیل اذا سجا حضرت بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها سره بخاري حدیث دی په یوې شیشه کې داسې یوه نری شیشه و په هغې کې نبي علیه السلام ویښته مبارک پروت و کله به هم په مدینه کې چې څوک بیمار شو دی فرمایي ما خواته به راغو په اوبو کې به مې دا ویښته مبارک ورته ووهلو هغه اوبه به مې ور وڅکلې نو الله به دې موی دې ویښته په برکت سره شفا ور عطا کړله الحمدلله زمونږ دا عقیده ده ما عزتمندو یو تفسیر دا دی چې د والضحا نه مراد د محبوب سیرت ته ظاهری سیرت ته او واللیل اذا سجانا مراد د محبوب پټ سیرت ته پټ نو فرمائی چې څنګه الله محبوبا الله فرمائی اے زما محبوبا ما د قسم وی چې څنګه ستا ظاهری صورت ما او سیرت ما هر عیب نه پاک کړای دی ما د قسم وی اے محبوبا د ستا باطینی سیرت چې د هغه هم مال هر عیب نه پاک کړای دی ختم نبوت زنده‌باد تاج داره ختم نبوت زنده‌باد مستاخی نبی کی ایک صدا نما عزتمندو قدرمندو ظاهری سیرت څنګه و مشرکین ناستی پدې کې کتابونه لیکي چې د نبی علیه السلام ذکر وشو نو وی وګوره د مسلمانو نبی 11 ودونه کړیو
11 ودونه کړي په دومره بې حیایي دور کې د 11 ودونه کړي وو قسمه قسم خبرې کولې چې په دې کې یو کس پاسېدو هغه وی لا اله الا الله محمد رسول الله کسان ورته یې مونږ آی بیانو تا کلمه ووې ته څنګه مسلمان شوې وایي خدای بندگانو په عربو کې زنا عامه وه خپل الفاظ ورکړم د روپۍ به 10 میلاو کېدې ښځې په داسې وخت کې چې یو کس 25 کاله عمر او دی د 40 کاله عمر زنانه سره نکاح کوي او هغې نه بعده بل نکاح کوي تر دې پورې چې 11 نکاحونه یې وکړله خو یقینا دا به خپل ځان پاک ساتي که نه په دې معاشره کې نو چې په داسې معاشره کې څوک خپل ځان پاک ساتي نو زه دا وایم چې محمد برحقه نبی دی او زه کلمه وایم نو امام رازی صاحب فرمای والضحی نه مراد د حضور ظاهری سیرت ته او فرمای واللیل اذا سجانا مراد د محبوب دا باطینی سیرت ته چې دومره پاکه ساتي نو ما عزتمندو فرمای ما ودعک ربک وما قلا اے محبوبه د ستا رب نه ته چیرته پرېښودی او نه ته چیرته ناخوښ ځان ته ګرځولی توجه غواړم 40 ورځو بعد جبریل راغی اوس جبریل متعلق واورئ توجه حضرت آدم علیه السلام خواته 12 ځله حضرت شیس علیه السلام خواته 4 ځله حضرت نوح علیہ السلام خواته 50 ځله حضرت ابراهیم علیہ السلام خواته 42 ځله حضرت موسی علیہ السلام خواته جبریل 400 ځله راغلی دی او حضرت عیسی علیہ السلام سره به هر وخت ګرځېدلو جبریل 40 ورځو بعد راغی محبوب فرمای اے جبریل تا ته مونږ نه یادېدو زمونږ مجلس تا ته نه یادېدو الله اکبر جبریل وای قربان انی عبدا مامورا قربان زه خو دې حکم ته تړلی شوی بنده یم ما هم زړه کېږي چې تاسو خواته حاضر یم خو الله له جانبه چې حکم راته وشي بیا راځم خو څو ځله راغلی دی واورئ د ټولو انبیاو راتګ یو طرف ته محبوب خواته 24,000 ځله جبریل راغلی دی نو دلته سوال پیدا کیږي چې محبوب خواته 24,000 ځله راغی او عیسی علیه السلام سره اینی ټایم ګرځي نو دا خو عیسی علیه السلام فضیلت زیات شو نه جبریل خو محبوب سره بطور خادم ګرځي قرآن کې الله فرمایي انی اراک حین انت قائم اے محبوبا زتا الته هم وینم چې ته ماته ودرېږې زتا الته وینم او فرمایي وتقلبک فی الساجدین اے محبوبه ته خو ما په خپله سجدې کوونکو کې ګرځولی نبی علیہ السلام نے صحابی تپوس کے قربان اللہ رب کریم فرمائی ما ودعک ربک دستا رب ته نه پرېښودی څه وخت راسې نه یې پرېښودی نبی علیہ السلام ورته فرمائی ظاهري صورت کې چې څه وخت زه پیدا شوی او په باطینی صورت کې اول ما خلق الله نوری اول الله رب کریم زما نور پیدا کړی دی له هغه وخت نه واخله زه خپل رب نه یم پرېښودی او زما رب به یې چېرته ما نه پرېږدي څنګه فرمایي وی الله رب کریم زما نور الله پیدا کړو هغه نور آدم علیه السلام ته منتقل کړلو آدم علیه السلام سوال کوي یا ربه زه ګورم قدس فرشتې او حورانې د جنت زما وروستو تاویږي ما پسې مخې ته نه راځي یا ربه دا څه وجه دی الله رب کریم ورته فرمایي اے آدم دا مې د ستا په دې ملا کې په دې شا کې نور محمدي ایښودی دی وایي یا ربه دا ما دې ګوتو ته راولې چې زه په دې خپلو ګوتو کې وګورم او زه ښکل کړم
نو الله نور محمدي دې ګوتو تراوستو د بیا ګوتې دیزي سره ولګولې ځکه چې نبی علیہ السلام نوم راشي نو موږ دې لجاته ګوتې ښکلو سترګو سره لګو صلی الله علیه وسلم. حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا په جنت کې وکتله. محبوب فرمایي زل وخرا سے الله لا نیم پری خوده جنت کې د غسه پختې نبی بی حوا پیدا شو. حضرت آدم علیہ السلام فرمایي یا رب زور نږدې کېږم. الله ورته فرمایي نه اے آدم د دې مہر ادا کا. یا رب مہر څنګه ادا کوم؟ دا هم دستا دا کل جنت هم دستا هر څه دستا دی مہر څنګه ادا کوم؟ الله محبوب فرمایي الله رب کریم ورته فرمایل اے آدم مہر ادا دی چې جناب محمد رسول الله باندې لزل درود شریف ویا دا بیا مہر وګرځيږي. سبحان الله. فرمایي التزلانه یما الله رب کریم پری خوده بیا آدم نه الله رب کریم ز نوح تا او نوح نه الله رب کریم ادریس تا ادریس نه الله رب کریم ابراهیم تا او ابراهیم نه بیا اسماعیل تا بیا الله رب کریم زدا سے منتقل کولم دا سے منتقل کولم چې الله ز لواړو نه بهترین قوم کې قریش کې بیا په قومونو کې لواړو نه بهترین قوم نه بعد قبیله چې وا هغه د هاشم خاندان و هاشم خاندان کې او بیا هاشم خاندان کې الله رب کریم ز عبدالمطلب په کور کې عبدالمطلب لس زامنو و هغه لس زامنو کې لواړو نه بهترین او نیک اولاد د عبدالله اولاد ز الله وګرځول. نو ما عزتمندو قدرمندو د محبوب دا سراته گوش محبوب شجرہ سے شاید جناب حضرت آدم کے بیٹے شیس شیس کے بیٹے یانس یانس کے بیٹے قینان قینان کے بیٹے میلائل میلائل کے بیٹے پیارب پیارب کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متبشر متبشر کے بیٹے لمکنیک نام لمکنیک نام کے بیٹے نوح نوح کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلار زلار کے بیٹے شالے شالے کے بیٹے عابر عابر کے بیٹے تاتا تاتا کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے طارق طارق کے بیٹے جناب ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل کے بیٹے کیدار کیدار کے بیٹے امام امام کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے الیسا الیسا کے بیٹے علیسا علیسا کے بیٹے اوس اوس کے بیٹے اوا اوا کے بیٹے عدنان عدنان کے بیٹے معد معد کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے الیاس الیاس کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خدیمہ خدیمہ کے بیٹے کنانا کنانا کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فہر فہر کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے کعب کعب کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلابہ کلابہ کے بیٹے قصی قصی کے بیٹے عبد مناف عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہاشم کے بیٹے عبد المطلب جناب عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ جناب عبداللہ کے بیٹے تیرے میرے محمد الرسول اللہ ختم ما عزت مندو تنگ خو نه یو که څوک تنگ یې په تاسو کې یو هم تنګ ګورې بیا زه بیان نه کوم بیا خو ځکه چې تاسو به وږي ناسې خو یو څو د محبت خبرې دي او د محبوب خبرې خو اسې هم خوند کوي په ساده الفاظو کې درته وایم ما عزت مندو بیا الله فرمای ای زما محبوبه ته الله چیرته ناخوښ نه یې ګرځولی الله همیشه ته خوښ ګرځولی خوښ یې ګرځولی او بیا عزت مندو قدر مندو وی فرمایل وللآخرت خیر لک من الاولی اے محبوب استا ہر راتلون کے لمحہ ہر راتلون کا منٹ
هر یو راتلونکې ګنټه، هر یو راتلونکې ورځ، هر یو راتلونکې هفته، هر یو راتلونکې میاشت، هر یو راتلونکی کال، دا به د تیر شوي کال نه محبوبه زه غوره وګرځوم ستانه. توجه وکړئ. دوه تفسیرونه دي، پرېږدئ ساده، بالکل ساده واورئ. دوه تفسیرونه دي. یو تفسیر دا دی چې ای زما محبوبه یو اولا دی یو آخره دی. اولا نه مراد تیر شوی وخت دی او آخره نه مراد راتلونکی وخت دی. توجه وکړئ، خبرې مه کوئ. دا په کوم وخت کې الله فرمایل؟ دا په هغه وخت کې محبوب ته الله فرمایل چې مسلمان هر طرف ته دشمن نه ګیر دی. تر دې پورې چې شعب ابي طالب کې 3 کاله مسلمان قید کړل، په هر حربې ستړي شو. اخیر دارالندوه د دوی د میټینګونو ځای و، هغه ته سرداران راوغوښتل. شیطان هم په دې میټینګ کې شریک شو. عمر بن هشام ابو جهل په صدارت کې دا میټینګ کېږي. څه دې وشي؟ څوک وایي په ملک نه وباسئ، څوک وایي څه ورسره وکړئ. اخیر کې عمر بن هشام ابو جهل دا مشوره وکړه چې داسې به وکړو سبا شپې. توجه وکړئ، سبا شپې به داسې وکړو چې تاسو هرې قبیلې نه یو کس نوجوان راغونډ شئ او فلاني ځي ته راشئ، دې ځي ته، او شپې به حمله پې باندې وکړو او دی به شهید کو. په سهار به بنو هاشم چې دی له موږ نه قصاص غواړي، نو دلته خو 12 قبیلې دي، نو 12 قبیلو کې به چا نه قصاص غواړي. نو چې قصاص نه ورکو نو جنگ به کوي او جنگ خو موږ سره کولی نشي. نو اخر څه شی دی؟ دیت دی، روپۍ به غواړي. نو روپۍ 12 قبیلې ورته راغونډې به کړو چې څومره غواړي ور به کړو، خو دا کیسه به ختمه شي، مسلمان به ختم شي او نوم به ختم شي. یاره زه وایم ته په فلسطین کې چې څومره کوې وکړه که نه، الله فرمای وللآخرة خیر لک من الاولی. توجه وکړه، الله فرمای ای زما محبوبه ستا دپاره هر راتلونکې لمحه ما غوره وګرځوله. اوس هم د دنیا سروې وکړه، هر کال ته کم از کم 1,00,000 خلک کلمه وایي او اسلام ته دننه کېږي. الله داسې ښایسته یو کال ته، هر یو کال ته محبوب 1,00,000 امتیان زیاتېږي او د ده کلمه وایي. نو داسې محبوب ذکر بندېږي، داسې محبوب ذکر خو نه بندېږي. بهرحال میټینګ یې وکړلو. دلته محبوب ته الله فرمایي، دې خوا توجه وکړئ، محبوب ته الله وحی را لیږي، محبوبه دشمن زورور شو، زه ستا حفاظت کوم. محبوبه لاړ شه، بس دې اوس مکه پرېږده، مدینې ته هجرت وکړه. یا ربه تا خو ما سره امانتونه دي او زه خو تا کافرو دپاره هم رحمت ګرځولی یم. یو خوا د قتل منصوبې کېږي، بل خوا نبي علیه السلام امانتو هم خوړلی دی چې دوی امانتونه ورکول غواړي، ولې چې رحمت دی که نه. یاد وساتئ 5 عالمونه دي. الله فرمای وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے ما محبوبه ته ما کل جهانونو دپاره رحمت ګرځولی. واورئ، یو رحمت عالم ارواح ته چې موږ لا پیدا شوي نو صرف روحونه مو، یو چې دی عالم ارحام دی مور په خېټه کې چې سړی وي، یو چې دی عالم اجسام دی اوس چې مونږ یو، دا دریم عالم دی زمونږه، یو چې دی هغه عالم برزخ دی، دا قبر جون چې دی ته عالم برزخ وای. برزخ وای پردې ته سړی له دنیا نه پرده وکړي له خلکو نه. 4 عالمونه شو او یو عالم محشر دی. او الله فرمایي ای زما محبوبه، ای زما حبیبه، ای زما خوږه، ته ما کل جهانونو دپاره رحمت ګرځولی. تفاصیل لیکي څه وخت چې دا آیت نازل شو، شیطان الله په حضور راغی، وایي چې ته وایې چې ای زما محبوبه ما خو ته رحمت ګرځولی، نو په کل جهان دپاره، نو په جهان کې خو زه هم یمه، په جهان کې خو زه هم یمه، ما دپاره څه رحمت دی. الله رب کریم ورته فرمای ستا دپاره مې هم رحمت ګرځولی دی. هغه څنګه کتابونه لیکي څه وخت راسې ابا واستکبره وکانه من الکافرین. شیطان انکار وکړو، تکبر یې وکړو، الله فرمای کافر شو. هغه وخت نه راواخله تر دې آیت نزول پورې هره ورځ به 2 فرشتې راتلې، سهار به یوه څپېړه شیطان ووهلو، تر ماښامه پورې به یې مازغه تاوېدل، ماښام به بیا بله فرشته راغه،
بیا به یې وسپېړو وهلو سهاره پورې به یې مازغه تاوېدل چې الله په حضور باندې زما او تا آقا رحمت واسطه پیش کا. الله ورته فرمایي ورځه تا پاره مې رحمت کړو نن نه بعد به فرشتې تا په سپېړو باندې نه وهي. الله شان مصطفی زنده‌باد، شان مصطفی زنده‌باد. نو تنګ شوي خو نه یو که نه تاسو خو نه یې تنګ شوي صاحبه راځئ چې اوس ټولې پاړې په دوی باندې وایي. جزاک الله. نو ما څه خبر کوله شیطان دې پر رحمت ته محبوب حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راوغختلو وی علی زما په دې بستر باندې سمله لږ توجه کوئ بس مختصر تر کېدای شي بجلی هم راشي. ما په بستر باندې سمله سهار به دوی ته امانتونه ورکې بیا ورپسې راځه. محبوب خاورې راواخیست موټی یې ډک کړو. توجه وکړئ لږ هغه تصور وکړئ یار پوه شوئ. موټی یې راواخیستلو سوره یاسین شروع کړلو او داسې ورغوزار کړو په باندې تیر شو. محبوب یې ګوري چې فلانی قبیلې دی فلانی قبیلې دی فلانی قبیلې دی خو دوی په سترګو باندې نه ښکاري. مدینې ته تشریف وړلو په داسې وخت کې الله فرمایي وللآخرة خیر لک من الاولی. ای محبوبه ستا دپاره هره راتلونکې لمحه ما غوره وګرځوله هغه داسې غوره وه چې محبوب کریم په 53 سال عمر کې مکې مکرمې نه مدینې ته هجرت کوي. صرف ابوبکر صدیق ته ورسره او په مدینه کې په شمار کې 27 خلکو ایمان په دې وخت کې راوړی دی. خو چې محبوب وردننه کېږي څوک کجورو ته خطي دي څوک په چتونو باندې ولاړ دي زنانه په لارې کې ولاړې ماشومان په لارې کې ولاړې دفونه اخیستې دي او څه وایي طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله دا. فرمایي په موږ باندې مکې له دې غرونو نه 14 سپوږمۍ راوختله. وجب الشکر علینا مونږ باندې شکر ادا کول واجب شو. ما دعا لله دا کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہمارے پاس تشریف لایا. اللہ نو دا سے وقت تیر شو. اللہ فرمائی وللآخرة خیر لک من الاولی. اے محبوبہ دستا ہر لمحہ ما دے تیر شوی لمحے نا غورا وگرزولا اغا سنگے اغا دا سے چل 10 کالا لانا دی تیر شوی 9 کالا تیر شو بلا سم کال باندې محبوب چمکا فتح کوي نه یو دی نه دوه دي نه درې دي 10,000 صحابه په جرمټ کې مکې ته دننه کېږي. 10,000 په جرمټ کې محبوب مکې ته دننه کېږي. دومره لوی فوج چې مکې ته را دننه کړو خلک په مکه کې ځای نه میندوي کومې خواته لاړ شو کومې خواته لاړ شو. محبوب بلال ته فرمایي زه خو رحمت للعالمین. بلال اعلان وکړه چې کعبې کې څوک پناه والي هغه ته هم پناه دی. څوک چې په دارالندوه کې مسلمانو خلاف چې میټینګونه کېدل هلته پناه والي هغه ته هم امن دی. او څوک چې زما ځاني دشمن ابو سفیان او د دې ښځې د ده ښځې هندې چې زما تر زړه یې باسلی په غاښونو باندې چکې په لګولې د ده په کور کې پناه والي ما محمد هلته هم پناه ورکړې ده. ما عزتمندو دا رحمت للعالمین چې مکې ته را دننه شو او مکې خلکو دا والضحا مخ وکتلو والضحا مخ وکتلو بې ساختلو سترګو نه اوښکې را روانې دي. ابو سفیان خپلې ښځې ته وایي ضد مه کوه راځه چې کلمه یې ووایو مونږ یې هم غلامۍ کې ځان شامل. نو داسې اوچت شو. ما عزتمندو یو تفسیر دا دی چې والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لك من الاولی نه مراد څه دی. فرمای اولی نه مراد دنیا دی. دنیا کې به د محبوبه بریلیان دومره نه یادوي چې څومره به د په قیامت کې بریلیان یادوي. سبحان الله. له اولی نه مراد دنیا د دنیا کې به د دومره نه یادوي چې څومره په آخرت کې به یادوي. امام اہل سنت فرمائی په ورځ د محشر مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا اے رضا تسوائے نو زبا ورتوائے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ما عزت محبت عشق محبت محبت ساتھی ټول لاسونه وجود کوي منشتا عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت
इश्क मोहब्बत मन सब नबियत ताकि नबी की एक ही सदा بس یو دوه خبرې کوم بیا بندوم. دنیا والا خو تېره شوه، د صاحبانو په کور کې میلاد وکړو، کال په کال میلادونه زیاتېږي. نن نه 10 کاله مخکې مولانا صاحب دلته څه اوس الحمدلله دا قرآن آیت دی چې موږ د تا شان پورته کړی دی محبوبه. ورځ په ورځ کال په کال به میلادونه او جلوسونه زیاتېږي. مخکې به په بحرین کې یو جلوس وتو، په بحرین کې اوس مولانا صاحب د گاډو جلوس هم وباسلو. مونږ په مدین کې شروع کړلو. مدین وال چې وګوره ته به چې یاره دومره جلوس دلته څنګه کېدی شي، ور سره په میادم کې هم جلوس شروع شوی دی. سبحان الله. نو دا د دنیا والی دي، آخرت والی څنګه دي؟ الله محبوب فرمای ما د الله په ذات باندې قسم وي ټول خلق په قبرو کې وي، قیامت په ورځ باندې به اول زه خپل قبر نه پاسم. سبحان الله. او فرمای ما د الله په ذات باندې قسم وي چې اول به په ورځ د قیامت واورئ حضرت آدم نواله تر حضرت عیسی پورې ټول انبیاء علیهم السلام تشریف فرما دي، خو فرمایي په ورځ د قیامت په اذان صرف زما په نوم باندې ویلی کېږي، زما په نوم باندې به ویلی کېږي. ولې چې زه خو حبیب الله ګرځولی، ما ته خو فرمایل دي وللآخرة خیر لک من الاولی. فرمایي الجنت حرام، جنت حرام ده په ټولو رسولانو باندې، حتی ادخلها تر دې پورې چې زه نه یم وردن نشوی. فرمایي وعلا اممها د دې پیغمبرانو په امتونو باندې هم حرام دی. فرمایي حتی ادخل امتی تر څو پورې چې زما دا ټول امتیان جنت ته نه وي دننه. نو فرمایي دا یما آخرت شان دی. شاعر فرمایي محبس میں محشر کا فقط یہی مقصد ہے کہ اے محبوب تیری شان دکھائی جانے والی ہے. چې محبوبہ صرف او صرف دیتا شان خلقو تو خیلی شي، ولی چې اولنی به وي پکې، منځینی به وي پکې، ټول براغلی وي. خو ای زما محبوبہ د اخیرنیو خو به ته لیدلی، خو د منځنیو اولنیو به نه لیدلی. محبوبه چې د ټولو ته د زه شانو ښایمه. محبوب فرمای مشکات شریف حدیث ته فرمای میزان خواته به زه ولاړ یم او زه به د خپلو عملونو امتیانو عملونو کې اضافه کوم زیاتو به ولا فخر علیه، زه په دې فخر نه کوم. فرمای حوض کوثر خواته به زه ولاړم امتیانو ته به حوض کوثر جامونه ورکم ولا فخر علیه. فرمای زه په دې فخر نه کوم. فرمای لیوای هم جنډه به زما په لاس کې وي، ټول انبیا به زما جنډې لاندې، تر دې پورې چې ښایسته یوسف په زما جنډې لاندې ولاړي، تر دې پورې هغه عیسی چې مړي بیا ژوندي کول هغه هم زما جنډې لاندې ولاړي. ولا فخر علیه، زه په دې باندې فخر نه کوم. فرمایي زه به دوزخ دروازې خواته ولاړم، امتي به مې فرشتې درنه کوي، زه به یې ترې راونیسم چې دا خو زما امتي دی. فرمایي ولا فخر علیه. محبوب دومره صفتونه الله درکړي، دومره شانونه الله درکړي، بیا تاسو ولې وایئ چې ولا فخر علیه؟ زه فخر نه کوم. قربان دا خو د فخر خبره ده. واوره ملا علی قاری رحمت الله علیه په مرکات کې فرمایي دا نقطه ده. فرمایي محبوب مقصد دا ده چې ما ته فخر نه دی کول پکار، فخر خو هغو انبیاو ته هغه مخلوق ته کول پکار دي چې څوک الله ما چنډې لاندې ودرولي. کم شان الله ورکړی دی. بهرحال ما عزتمندو کټوله شپه مونږ لګیا یو، خو بهرحال مونږ به ستړي شو. محبوب شانونه الله ورځ په ورځ ښکوي. دا نن صرف دا خوږې خبرې ما یا مولانا صاحب یا نورو صرف دې پر نبی علیہ السلام فرمای ادبوا اولادکم ثلاثه خصال. فرمای اولاد ته 3 شیزونه وښایه، 3 عادتونه وښایه. فرمای اولاد ته قرآن مینه وښایه، اولاد ته اهل بیت مینه وښایه، زما نسل آل علی و فاطمه محبت ورته وښایه، او فرمای زما مینه اولاد ته وښایه. صرف په دې ادب په نیت سره دا ساده الفاظو کوم یو څو الفاظ تاسو تر مخ وړاندې کړل. زمونږ سرمایه دا یاد وساتئ، دا ماشومان چې کوم پروګرام کې هم ناسي دا مخکې کېنوي، وروسته یې مه کېنوئ، زړه بیا مات شي. شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرمای زه ډېر وړکوټی وم، فرمای ما بار شریعت راخیسته او جومات ته را روان وم، هغه یو جومات خادم چې و هغه ما ته ډېرې زیاتې خبرې وکړلې. فرمای زړه مې مات شو، خو الله په ما کرم دی چې ما جومات پرېښودی دی، که ما جومات پرېښودی زه به نن چېرته ګرځېدم. دا ماشومان چې دي که نه دا یې زمونږ مستقبل دی. ګورې دا عالمان دي
په دې کې حافظان دي کاریان دي دا مخې ته کېنوئ دا خو د الله باغ ګلونه دي تاسو ته پته شته د هر چا باغ په هغه کې ګلونه وي حدیث شریف کې راځي الله باغ ګلونه چې دي دا ماشومانان دي دا مخې ته کېنوئ زمونږ ټول مقصد چې دی دا دی دا زمونږ را روان نسل چې دی که نه دوی ته زمونږ عقیده وښایو که نه ماشاءالله مشران هم په عقیدې دي که نه مشران خو بیا عقیدې نه دي نوجوانان مو الحمدلله په عقیده را روان نسل رانه خرابېږي سوشل میډیا په ذریعې سره نو موږ ته پکار دی چې دوی ته محبت رسول ورته نه کو دوی ته محبت رسول وښایو نو هغه الحمدلله مولانا صاحب درته ووې زمونږ اهل سنت ادارې دي خپل بچیان هیڅ متې غواړئ ورته ته عالم جوړ شه زه خپله خبر درته کوم ټیم اوږدېږي ما چې لسم پاس کړو یو دنیا شیطان ومه قرآن ومه او ما آرمی کې یو ځل په ایئر فورس کې یو ځل په آرمی کې زه سلیکټ شوم بس په آرمی کې مې میډیکل پاته و لسم مې پاس کړو په مخ مې ګیره هم نه ورغلی پلار مې خبر شو والد صاحب مو الله دې وبخي د سره د ستاسو والدینو هغه په کراچۍ کې نو ما ته وی بچیا ته ما ته دنیا ما ګټه ما ته روپۍ ما ګټه دنیا ولا به کېږي زه هغه ورځ غواړم چې ته په منبر ناست او قال الله او قال رسول الحمدلله علم مو وکړلو مور او پلار په خپلو سترګو ولیدو تاسو ته هم زه دا خواست کوم زندگی هر سړی تیرې کړو الله فرمایي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا برابر دي هغه خلک چې علم لري برابر دي هغه خلک چې علم نه لري استفهام انکاری دي نه دي برابر ګوره زه دا مدین نه مراغوښتیا زه په بیسیکلی د ډی ای خان د لکي مروت یم خو د دې علم برکت چې په دې علاقه کې اوسم کنه او هر سړی راته پاسي څوک لاس ښکلی څوک څنګه خدمت څوک څنګه څه دپاره مولانا صاحب دا خبرو کې دا علم برکت دی د محبوب د غلامۍ برکت دی الحمدلله زمونږ په مدارسو کې زمونږ په جامعاتو کې د محبوب مینه ورسکلی کېږي تاسو دا غواړئ چې ما عقیده صحیح ده زما د اولاد عقیده صحیح شي نو خدا را زه تاسو ته خواست کوم خپل بچیان چې دي زمونږ اهل سنت ادارو ته په بحرین کې شته مدین کې مونږ سره داخلوي رفیع الله صاحب په مدرسه کې دین علاوه جامعه المدینه د زمونږ په بحرین کې نو وظیفې په باندې غونډوي بلکې هر شیز د پاره خادم ورته نیولای دي ورته بچا دلته پکې پروت اوسه بس ته ډوډۍ خور سبق مو خو دلته پروت اوسه څه خو به حاصل کې کنه ها څه خو به حاصل کې وای اچھے سنگ ترے شاه سلیمان توسوی رحمت الله د خپل زمانه غوث تیر شوی دی د روان د توسه په بازار کې یو کس سنگ ترې رخصتي دي سنگ ترې د نشپاتو په شانی आवाज کوي وای اچھے سنگ ترې وای خې سنگ ترې دي خې سنگ ترې دي د چې دا ټکی ووریدل فورن بیهوش الله خوف پیراغه چې هوش راغی قربان ولی وای تاسو وانه اوریدل چې د قصوي تصوف خبره دی تصوف باب دی خو ګورا څنګه زمونږ اولیاء وای د قصوي چې اچھے سنگ ترې چې څوک نیکو خلکو سره اوسي دا به همیشه تر او تازه اوسي وای تاسو ګورئ نه چې یو شپنکي سره لس کاله یو سپی ور سره ګرځېدو به څه فضیلت نه و خو څه وخت چې هغه شپنکی اصحاب کهف پسې روان شو دا سپی هم ورپسې روان شو الله قرآن کې آیت نازل کړو الله فرمایي وکلب باسط ذراعه بالوصید وای وګوره اصحاب کهف غار خولې ته سپي خپلې خپې اوږدې کړي دي او آرام کوي سوال پیدا کیږي دا خو د احکامو کتاب دی قصص ته انبیاو کتاب دی دا سپي ذکر الله ولې وکړو دا دې لجاتا اچھے سنگ ترې څوک چې نیکانو سره شي دا به همیشه تر او تازه اوسېږي اوس په وایې قرآن خو چې سپي نوم پې باندې واخلې کلبون په قلب کې درې ټکي دي درې حرفونه دي تا ته الله دیش نیکیانې پې باندې درکوي سبحان او تفاسیر لیکي د دغه سپي نوم چې و کتمیر و کتمیر وایي څوک چې په کتاب یا په شي باندې دا نوم ولیکي نو الله به دا کتاب یا څه باندې چې لیکلی هغه به له دنه نه ورکوي الله چې د دې سپي په سپي نوم کې الله دومره طاقت یې ښودی چې اصحاب کهف پسې تللی دی او بیا چې څوک د رسول الله په نقش قدم لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم لاړ شي الله به هغه ته کم مقام ورکوي بهرحال ما عزتمندو خپل بچیان عالمان جوړ کړئ مضبوط حافظان جوړ کړئ اهل سنت په مدارسو کې دین علاوه هر جمعې په شپې باندې زمونږ اجتماع کېږي هلته هم راځئ مونږ تاسو ته راغلي هلته راځئ خپل ځان اصلاح دپاره منم کوشش مې کنم خود را و تمام دنیا اصلاح را کند د اسلامي مقصد دا دی چې ما د خپل ځان او د کل دنیا خلکو اصلاح کوشش کول دي الحمدلله دا د اسلامي برکات دي چې مونږ دا خوږې خبرې
خبرې کو کدا نه وای خدای ست مونږ بچیرته ګرځیدل مونږ بس څه کارونه کول څوک رکشې لاندې پروت څوک د گاډو ډرایور دی څوک سکه مونږ به مو دا الله په مونږ باندې فضل دی او وجه څه دی اچھے څنګه ترې چې نیکو خلکو سره شي نو الله به تا هم تر او تازه کی نن ورته وګوره تاسو مونږ دلته ناست یو سعادت الدارین صفحه 145 باندې لیکل دي چې اسمان ته یو خوشبوئی راپورته شي لکه توجه کې بس دا یو خبر اسمان خوشبوئی راوخیږي دروازې کلاو شي فرشته تپوس کوي وای دا خوشبوئی د څه ده دا خوشبو د څه ده وای دا په ځمکه باندې یو محفل جوړ شوی دی څنګه چې دا محفل دی په ځمکه باندې خلکو یو محفل جوړ کړی دی او په دې محفل کې نبی علیہ السلام باندې درود وایي او الله دا د درود خوشبوئی تاسو ته اسمانو ته راوخیژوله الحمدلله دلته مونږ درود شریف هم وایو الله رب کریم دې مونږ ته عمل توفیق نصیب کړي آمین بجاه النبی الامین صلی الله علیه و آله وسلم